سحر لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا تاسو سوچ نکوي أن الله بشك الله سخر لكم ستاسو تابع کړی دي ما هر هغه څیز في السماوات وما في الأرض چې په اسمانونو او ځمکو کې دي واسبع علیکم نعمه او پورا کوي په تاسو باندې انعامات خپل ظاهرتن ښکاري و باطنه او کپټي ومن الناس بیام بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یجادل فی الله بغیر علم چې د الله په ذات کې بحث کوي بغیر د څه ثبوته ولا هدن او د سمې لارې نه ولا کتاب منیر او ښکاره دلیل نه وإذا قيل لهم هر کله چې دوی ته وویل شي اتبعوا ما أنزل الله تابع شي د هغه احکاماتو چې الله نازل کړي دي قالو دی وی بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من خطابي یو خو د هغه دین چې موږ په پلار نیکه مونترې اولو کان الشیطان يدعوهم الى عذاب السعیر اگر چې شیطان دی را بلی اور ګرم تا ومن يسلم وجهه الى الله او هغه چا چې اوس بار ځان خپل صرف الله تا وهو محسن چې نیکو کارو فقد استمسك بالعروة الأسقى امنګول کله کې کړي په هغه رسې مضبوطه باندې والى الله عاقبة الامور الله تبرست کول شي ټول مقصدی کارونه سورہ لقمان کې مونږه د لقمان سے په باره کې څه خبرې کړې وې او یو څو داسې خبرې چې د هغې ضرورت و هغه مونږ پرېښې وې چې باس لغونته اوږد نه شي په هغې کې مونږ صرف د هغې په باره کې خبره کړې وه د هغې نه علاوه چې کوم دی نو یو خبره پکې دا وه چې که تاسو دې ته وګورئ نو قال لقمان لابنه وهو يعظه دې ځای ته وګورئ چې هغه خپل زوی ته نصیحت کوي نو څنګه کوي وی یا بنی لا تشرک بالله یو پوینټ پکې زما په ذهن کې او دا پوینټ امام رازی سے فخرالدین رازی سے په تفسیر کبیر کې اوټ کړی دی هغه وی لقمان سے دلته کې د الله د حق ذکر کوي خو د والدینو د حق ذکر نه کوي پکار خداو چې الله پسې هغه د والدینو حق ذکر کړی نه هغه خپل زوی ته دا وایي الله سره شرک مه کوه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم خدا ورته نه وایي چې مور پلار سره نیکي کوه نو د هغه په ځای باندې الله وایي ووصینا الانسان بوالدیه دو الله پاک وصیت کی هغه ته د مور پلار په باره کې او څنګه وصیت وته کوي وایي انشکر لی زمام شکر وباسه ولې والدی کو د مور پلار وباسه یعنی موږ بدل د پښتو کې وایو الله ولا بدل خلاص کو چې هغه صرف د الله ذکر په دی وجو کو شیر زوی ته نصیحت کوم نو دا سو خود غرضی غونته کې شو چې زه وته هم ګورې د مور پلار خیال ساتنه خو پلار هوځي مونږ زه ته دا وایم چې زما خیال ساته په دی وجه باندې هغه د خپل ځان ذکرونه کو د الله ذکر یو نو الله پاک دا هغه ذکر وکړو چې ولی والدی ګورې زما خو شکر وباسي شرک باندې کې او د مور پلار به وسره شکر وباسي او د مور پلار به شکر ادا کې او د مور پلار د حقوقو به خیال ساتي خو سوره خیال به ساتي وته وی ما لیس ته چې کم دین و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما ارسی منا که کافرم دی نو خپل وخت وسره تیروا وصاحبهما فی الدنيا معروفه په دنیا کې وسره خپل وخت تیروا خو کده په شرک باندې هغه تا باندې مهنت کوي نو شرک باندې کې شرک به ولې نه کوي ځکه چې د شرک باندې الله پاک وي هغه سره ثبوت نشته هغه سره دلیل نشته او بل چې یو اهم خبره هغه دا وه چې الله پاک وي واتبع سبیل من اناب الیه د هغه چا تابع شه چې من اناب الیه چې هغه الله ته نږدې د هغه چا تابع شه چې الله ته نږدې زمونږه په دې مسالکو کې یو مسلک والدا سری چې هغې وي فقه منافقه او امامانو ته ضرورت نشته صرف د پیغمبر به منې اهل حدیث چې ورته وي دا په هغې باندې دال دی الله پاک څه وي واتبع سبیل من اناب الیه د هغه چا تابع شه چې الله ته متوجي د هغه چا تابع شه
چې دا هغه الله ته رجوع هغه ته الله طرف ته بوزي نو هغه څوک دي هغه اول نه پیغمبر دی بیا د پیغمبر نه پس هغه فقها او علما دي چې هغه ته الله طرف ته بوزي نو مقصد ته امامان دي چې د داسې خلکو تابعداري ته وکړه چې هغه ته دین اساني د داسې خلکو تابعداري وکړه چې هغه ته د دین په لار رواني د داسې خلکو تابعداري وکړه چې هغه ستا د الله سره واسطه جوړي او د الله سره رشتہ تړي بل خبره پکې چې کم دینو وته دا وکړه چې یا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنکر ای زویا ته د منځ پابندي کوه یعنی دا منځ دا د ایمان لومبنه درجه ده ځکه چې د منځ کې هغه ټول عاجزه الله پاک راجمع کړي دي بل ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوه تخپل یو ورور مسلمان ته دا خبره کوه چې په کوم کې ستا فایده را او په کوم کې ستا نقصان دی واصبر على ما اصابك او ته صبر کوه په تکلیفونو باندې تا ته چې کوم تکلیفونه د دین په لار کې را رسي دا غي بدل الله درکوي دا په دې امر بالمعروف او نهي عن المنکر پسې ولګېدو ته چې کله د الله د دین ترویج کې ته چې کله د الله دین خورې نو تا ته ډېرې مسلې راځي څوک به درته څه وایي څوک به درته څه وایي چا باندې بخي لګي چا باندې به بدي لګي نو وی په هغې باندې صبر کوه ذلک من عزم الامور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا خلکو ته تندی متری ووا او په ځمکه باندې په تیزه باندې ګرځه چې موږ ته ترفکي وایو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د دوو طریقو د تلو نه صحابه منې کول وی به په ترفکو به هم نه ګرځې او د میږي په قدم به هم نه ځې دا دواړه کارونه دا د مغرور خلکو کار دی دا چې بالکل نزي بس اسې خوځي را خوځي دم د متکبره چلن دی او دا چې ډېر زیات خپیره بغی دام د متکبره کار دی نو الله وی د دې دواړو نه ځان بچ کا بل یو ورور مسلمان ته تندی تری وما چې هغه ته دا اندازه ولګي چې دا د باندې بد ولګي یو کار نشي کولی او په خنده پیشانه سره چې کوم نه دا غي نه انکار کوا چې دا غزل ته تکلیف نه رسی واقصد فی مشیک واغضض من صوتک تو درمیانه تک کوا او आवाज کته ساته دا خاص کر علماء ته دا خطاب او هغه علماء ته چې خطیبان دي چې هغه چې کوم نه خلک راولي د دې لپاره چې موږ د دین بیان کړي نه الله وی دا دین دا په چغو باندې نه دی چې ته دور چغې وې چې خلک صرف ستا هغه چغو پسې راځي ستا هغه لاسونو ته ګوري چې لاس وې ستا هغه چشمو ته ګوري چې چشمې ږدي اورالي هغه ټوپې ږدي اورالي او ورسره نخرې پېښې کې نه ته چې کله هم باس کې ته چې کله هم تقریر کې خلکو ته عوامو ته نو ساده انداز کې کوه او داسې ساده انداز کې کوه چې د هغې په زړه کې عشق پیدا کړي هغې دا نه وایي چې یاره زبردست سړی و یاره کافر مولا و نه چې هغې ووایي ښکلې ښکلې خبرې وکړئ احسان الله شیخ صاحب به موږ ته یو خبره کوله یو وړه غونته ښکلې مزېداره وی یو پیره د دې ټولو پاټو جلسه وه د مولیانو د ټولو پاټو جلسه وه د ټولو پاټو نه مقصد دا و هر یو مسلک والا خلک وپړي نو وی په هغه کال باندې ما دوره کوله نو وی د یو پاټۍ والا یو استاد یې ودرېدو هغه چې کوم دی نو ډېر زیات په چغه باندې تقریر وکړه لاسونه یې ووهله او څو خلکو کې جذبه راوسته څه نخرې پېښې پکې بلاشي وکړې نه ما سره پکې یو ملګری ور هغه ویل چې یاره دا ټول ښه حالانکې پای کې د قاسم مولوي صاحب پلار مو محمد احمد شیخ صاحب دغه شانتې نور پکې لوی علما وو ټولو تقریرونه وکړه خو د هغې هغه لهجه مزېداره وه پسته وه هغه پکې چغې ووهلې وایي چې یاره دا نور چې وکړه بس هسې بس هغه په مړ زړه لګیا وو او هغه یو نه دی یاره زبردستې خبرې وکړې ما ورته چې زبردستې څه وکړه چې په چغې وکړو ما ورته چې په چغې وکړه که نه څه فایده یې وکړه نو وایي چې زبردست سیاست یې وکړ ما ورته چې که په چغو وي که نه نو الله پاک وایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بېشکه د ټولو نه روان او تیز اواز دا د خر دی نو بیا خر د ټولو نه لوی سیاستدان دا په چغو نه دی دا په پوهه باندې دی دا
ذهن ته په کوزولو باندې لري او الله پاک په خپله وایي چې واقصد فی مشیک واغضض من صوتک اواز درمیانه ساته په رو باندې خبره کوه نو ته چې کله په رو باندې خبره کې نه هغه رو باندې خبره به ستا اثر کوي او اوس د خر اواز کې څه چل دی صوت الحمیر هر یو څیز هغه چې کله چغه وایي نه هغه فرشتي وي او دا خر دی بې اندازې چغه وایي د ده په ځان کنټرول نه وي ولې دی شیطان وي دی چې شیطان وویني نو وي چغه وایي او علما وی تاسو په دې باندې تجربه وکړئ چې کله دې چغه کي او تاسو وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوه دی به فورا غلی کېږي ولې چې کله اعوذ بالله څوک وایي شیطان د هغه ځای نه تښتي نو الله پاک وایي دوره چغه مه وهئ دوره دا انداز دا د انسانانو نه دی الم تروا ان الله سخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض تاسو سوچ نه کوئ چې بېشکه الله ستاسو دپاره تابع کړي دي هر هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دی نور ستاسو تابع ستوري ستاسو تابع وریځې ستاسو تابع باران ستاسو تابع هر یو څیز چې کوم دی که په ځمکه باندې اوبه دي څومره خطرناک څیز دی هغه ستاسو تابع الله وایي ستاسو دپاره مې جوړ کړي واسبع علیکم نعمه او پوره کوي په تاسو باندې انعامات خپل ظاهرة و باطنه که ظاهري او که باطني ظاهري څه دي که ظاهري او څیزو هغه ستا د استعمالي نو چې کوم دی پخوا به هغه ظاهري څیز هغه به اسو هغه به اوښو اوس هغه ظاهري څیز هغه ګاډی دی هغه جاز دی هغه هلیکاپټر دی الله پاک وایي دا ټول دا ما ستا تابع کړي دي و باطنه او باطني څه شی دی باطني هغه ستا بدن دی چې ستا په دې بدن کې څومره اعضا دي او هغه ټول اعضا چې یو پیره ستا نه مفلوج شي نو تا ته څومره مسلې دا د الله انعامات دي چې پتا باندې کړي دي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم بیا هم ډېر خلک د الله په ذات کې هغه بحث کوي بغیر د ثبوت نه ولا هدن بغیر د سمې لارې نه ولا کتاب منیر او بغیر د څه دلیل نه دا ثبوت ورسره نشته چې الله په ذات کې زه دا شراکت ولې کوم د کوم ځای نه ثابت دی او کوم څوک داسې د الله نه علاوه شته چې هغه د الله په مثل باندې څه وکړي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا کله چې دې ته وویل شي چې تابعداري وکړئ د هغه دین چې الله نازل کړی دی دی وایي نه بلکې موږ به تابعداري کوو د خپل پلار نیکه موږ پیرون خپل پلار نیکه لیدلی دی چې هم دغه شانتې کار پې کوو لکه موږ چې یو غلط کار کوو په دیني معاملو کې موږ وایي ولې پخواني مولیان نه پوهېدو پخوانو مولیانو به داسې کول که نه اوس کشرانو ته خو د پخوانو مولیانو پته نه چې پخواني مولا څه ګړو خو بس هغه الا بلا او په ګردنې مولا بس هغې باندې ورولي وایي پخواني موږ ته خو خپل استادي داسې ویلو خپل استادي به هغه به ستا نه مخکې کېدنه به تا ته غلطه لار خوله الله وایي بل نتبعو بلکې دي وایي چې موږ تابعداري خو کوو خو ما وجدنا علیه آباءنا د الله حکم په ځای د رسول حکم په ځای د پلار نیکو حکم به منو الله وی اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر اگر که شیطان دی اور ته رالیږي دا د دې شیطانی نظریه ده دا ولا شیطان په دماغو کې کینولې ده ومن یسلم وجهه الی الله وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقى هغه چا چې الله ته ځان وسپارو او هغه نیکوکارو صرف د خودنې دپاره نه بلکې د الله پاک رضا یې په حقیقت کې واغسته نو فقد استمسک بالعروة الوثقى هغه منګولې خښې کړې په هغه کړۍ باندې چې مضبوطه را عروه ویلی شي کړۍ ته د اوسپنې کړۍ ته چې کوم دی نو عروه ویلی شي او وثقا دا مضبوطې ته ویلی شي نو لکه څنګه چې په هغه مضبوطه کړۍ د زنځیر هغه ته لرکولی نه شي دکه شانته چې کوم دی نو د په هغه مضبوطه کلمه باندې منګولې خښې کړې مفتي شفیع صاحب یو ځای کې خپل کتاب کې لیکي وایي زه د پیغمبر علیهم السلام روزې لړم د حج په دوران کې نو وایي چونکې د خلکو ډېر زیات راشو نو په دې وجه باندې زه چې جنګلې ته مخامخ شوم نو وایي زه لرې ودرېدم او درود شریف مې شروع کړو وایي ناڅاپه مې ذهن ته رالو چې ته څومره شقي القلب یعنې څومره سخت زړه یې ته چې پیغمبر علیهم السلام په جنګله باندې ټول خلک ځان مړ کوي هغې ته ورنه نوځي او هغې له ګوتې وړیو ته لرې نه ولاړې دا خو مینه نه ده نو وایي زما د غوږونو ته د پیغمبر علیهم السلام د قبر نه اواز راغی دا هغه انسان دی مفتی شفیع صاحب چې د ده زوی تقي عثماني صاحب وایي چې کله قریب المرګ نو
وایي چې مونږ به خاص کر په هغه ورځو کې چې کله به مونږ د ده کمرې ته راتلو نو وایي چې د نورو کمرو نه به چا کم یو څیز راوړل زمونږ د وروڼو کا به لوښې به چې کوم دی نو د خوراک او څښاک نو وایي فوراً دی وایي چې دا واپس اوسئ چې کار به پکې وشي بیا دا واپس اوسئ خپلې کمرې ته اوسئ مونږ په دې باندې به خفه شو چېرې دا ولې دی داسې کوي څه مسله ده ورته نو یوه ورځ ترې نه ما تپوس وکړو چېرې تاسو له چې څه شی م راشي که هغه د فروټو دپاره څه راشي تاسو یې واپس کړئ دا ولې نو هغه ما ته وایي چې دا ځکه چې تر څو پورې زه یم نو خو ستاسو ته هر یو څیز خپل معلوم دی خو چې زه وفات شم کوم یو څیز زما په کمره کې پروت دي تاسو ټول به وایئ چې دا رد دی نو په هغې باندې به د ټولو حق نه به تقسیمېږي نه هغه به چې یو کس او زما په نوم به تقسیم شي ما نه به الله تپوس کوي چې دا خو ستا رضي زوی او ستا په کمره کې پروت و دکه دومره زیاته د هغه تقوا وه نو هغه وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د قبر نه مال آواز راغی چې ما ته وی چې شفیع ډېر خلک داسې دی چې هغې زما د سنتو اتباع کوي نو هغه زما نه په زرګونو لکونو مینه لرې دی او هغه زما جنګله کې دننه دی ما ته داسې دی لکه چې زما جنګله کې دننه ولاړي او ډېر خلک داسې دي زما جنګله کې سر رانه نه باسي خو زما د سنتو اتباع نه وي هغه زما نه په زرګونو لکونو کیلومیټر لرې دی دا دلته کې ودرېدل دا د نزداکت علامت نه زما په سنتو باندې عمل کول الله پاک وایي فقد استمسک بالعروة الوثقی چې هغه په هغه دین باندې منګولې خښې کړې والى الله عاقبة الامور الله پاک ته به واپس کولی شي ټول مقصدي کارونه کوم دي کوم باندې چې الله خوشحالېږي کوم د الله د رضا دي او کوم د الله د حکم موافق بسم الله الرحمن الرحیم نفظ الله چې سوي دا څه وکړي مونږ پکې سیوا خرچه کوو علم ترو ان الله دا جیره ته ډېرې دعاګانې کوي کور مګړ دعاګانې کوي دا جي چې کوم دی نو د ماسخوتن مونځ له اوس دلته ناست علم ترو ان الله تاسو سوچ نه کوئ بېشکه الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض تابع کړي دي ستاسو دپاره هر هغه څیز چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي ستاسو د فیدې واتبع علیکم نعمه او پوره کړی دی په تاسو باندې انعامات خپل ظاهرتن که ښکاري و باطنه او که پټي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یجادل فی الله بغیر علم چې د الله په ذات کې بحث کوي بغیر ثبوته ولا هدن بغیر د سمې لارې نه ولا کتاب منیر او بغیر دلیله وإذا قیل لهم هر کله چې دوی ته وویل شي اتبعوا ما انزل الله تابعداریو کې د هغه دین او احکاماتو چې الله نازل کړي دي قالو نو وایي دي بل نتبعو بلکې تابعداري خو مونږ کوو ما وجدنا علیه آباءنا د هغه دین چې مونږ پې پلار نیکه مونږ ترې اولو کان الشیطان اگر که شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر دی له دعوت ورکوي دوزخ ته ومن يسلم وجهه الى الله او هغه څوک چې ځان یې وسپار خاص د الله رضا ته وهو محسن نیکي کوونکی و یعنې د الله رضا حاصلونکی و فقد استمسک نو هغه کلکې کړې بالعروة منګولې خپلې الوثقی په هغه رسۍ مضبوطه چې کلمه ده والى الله عاقبة الامور الله ته به وروستو کولی شي ټول مقصدي کارونه